اول زه چې د کوم راغلي مېلمانه دي خاص کر قاید قبایل مفتي عبدالشکور صاحب ته په دې سیمه باندې د ضلع کورم او په چپکري سیمه باندې فراتک په خیرالی ورته وایي. وخت یقینا کم دی. زموږ چې کومه موضوع دی د قبایلو حوالې سره هغې باندې به تفصیلي خبره مفتي صاحب کوي. خو زه به دومره وایم تمهید به نه تړم چې قبایل چې دي دا یقینا اسلام باندې مین او د امن دپاره د دې چې کومې قربانیانې دي یا د دې چې کوم حساسیت دی د خپلې خاورې دپاره چې کله هم دلته په دې علاقې باندې یا په دې ځمکه باندې څومره هم بیروني قوتونه راغلي دي که هغه فرنګي سمراج نه ونیسه چې نور څنګه قوتونه په دې علاقه باندې راغلي دي نو دې قوم په اتفاق باندې د هغې مقابله کړې ده. خو چې کله د پاکستان د جوړېدو نه پس د قبایلو د قائداعظم محمد علي جناح سره د معاهداتو په هغه باندې په تړون باندې د پاکستان سره د شاملېدو فیصله وکړه. هغې کې دغه خبره وه چې کله هم د قبایلو د مستقبل د هغې د حیثیت خبرې کېږي یا د هغې حیثیت څېړلی شي نو دغه د قبایلي خلکو جرګې او د دې عوامو نه به تپوس کېږي. خو د بدقسمتۍ نه په تېر شوي حکومت کې هغه شانتې ونه کړی شو. د فاټا انضمام په شکل کې یو خودساخته یو جبري فیصله په قبایلو باندې وتپله. د هغې کنسیکوینسز د هغې حالات دا دي نن سبا تاسو ګورئ چې دغه فاټا انضمام تقریبا 2 کاله وشو. موږ ته خو وویل چې تاسو ته موږ فاټا انضمام کوو دې سره به د تاسو ترقي راشي. موږ سره وعده وشو چې تاسو ته به موږ فنډونه درکوو په سلاني بنیادو باندې یا په NFC کې موږ به تاسو ته پیسې درکوو. هغه هېڅ هم نشته. خو که څه موږ ته میلاو شو چې کوم زموږ ځان ته حیثیت یا تشهس و هغه یې موږ نه واخیستو. دویمه خبره دا وه چې دې تشهس په بنیاد باندې چې موږ ته کوم د ټکسونو نه چوټ و هغه موږ ته میلاو شو. همدې سره چې کوم زموږ محکمې وې هغه یې موږ نه واخیستې په هغې باندې قبضه وکړه. او ټولو نه غټه خبره ده چې زموږ دغه علاقې معدنیاتو نه مالامال دي په دې باندې د قبضې کوششونه وکړی شو. نو موږ اول ورځ نه دا خبره کوله چې د فاټا انضمام نه دا د فاټا په وسایلو باندې قبضه ده. خو موږ سره وعدې چې کمې شوې وې 2 کاله پوره کېدونکي دي. مرکز کې هم د دغو خلکو حکومت دی په صوبې کې هم نو هغه موږ ته اوسه پورې هېڅ میلاو نه شولو. موږ ته چې میلاو شو صرف بدامني میلاو شوله. تاسو به وګورئ د پټوار نظام موږ ویلي وو چې موږ دا موږ نه منو ځکه چې دلته پټواري سیستم نشته دی. زموږ چې دا میاشت 2 کېږي د دغه قوم چې کومه لنجه راله دا د پټواري نظام نشتوالي د وجې راله. زموږ اول ورځې نه دا موقف و چې زموږ علاقې کې اصلاحات او ترقي پکار دی. هغې نه بعد پکار دی چې زموږ فیصله دی زموږ د مستقبل فیصله دی. زموږ چې کوم خلک دي زموږ کوم عوام دي هغې نه د تپوس وکړی شي. هغې ته دغې د فیصلې اختیار ورکړی شي. خو هغه شانتې ونه شولو. اوس چې دا کومه بدامني ده یا چې کوم زموږ د ملک طبقه ده یا زموږ چې کوم لیوز او فسادات دي دا ټول په احتجاج دي. دغه فاټا انضمام موږ دپاره یو نسور جوړ شوی دی. زموږ چې څومره پسماندګي ده څومره مسایل دي زموږ دا چې حل کېږي صرف د ځان ته صوبې په هغې کې به حل کېږي. زموږ صوبه اخیستل اوس چې فاټا انضمام شوی دی خلک ډېر دا خبره کوي چې یاره موږ ته به صوبه نه میلاویږي. نو زه تاسو ته دا ووایم چې پاکستان کې د صوبو یو رواج روان دی یو سیستم روان دی. اعلانونه کېږي بار جنوبي پنجاب ته صوبه ورکولی کېږي زما قبایلو ته ولې نه کېږي. او تاسو به کتلي دا هفته 2 مخکې عمران خان چې کوم د پاکستان وزیر اعظم دی هغه د ګلګت دپاره د صوبې اعلان کوي نو قبایلو ته ولې نه کېږي. قبایل یو ځان ته حیثیت دی. موږ په همدې باندې هغه کوو چې قبایلو کومې پسماندګي دی کومې محرومیانې دي دا صرف په یو حل کې دي چې هغه قبایلستان ورته موږ وایو چې موږ ته کله صوبه میلاو شي نو موږ به په دې خپلو وسایلو باندې په خپلو مسایلو باندې به زموږ خپلواک وي. نو ټولو نه ډېره مننه شکریه او نوره به مفتي صاحب ته زموږ راخوا کړي چې تاسو ته د قبایلو چې کومه ترجماني هغې کړې دی هغې موږ شکرګزار یو هغه تاسو ته مفتي کېږي. ډېره مننه. شکریه.